السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د نسیم شاه حواله سره یو ډیر ښه خبر راغلی دی. داغه د علاج حواله سره، داغه د ریکوري حواله سره. نسیم شاه به کله خپل پریکټس شروع کوي. پوره معلومات په دې ویډیو کې تاسو ته درکوم، ځکه په نسیم شاه باندې په پی اس ال کې ډېرې غټې جګړې روانې وي د مختلف لوبډلو. چا وی زه به ځان سره اخلم، چا وی زه به ځان سره اخلم. په نسیم شاه باندې بعد کې خبرې کوو، خو دا سړی به سره انټروډیوس کوم چې دا زما خورایې دی او دې زما ویډیوګانې ډېر په شوق ګوري. دی هره شپه لوده کېږي چې زما ویډیوګانې ګوري جی. نو نن وی چې زه به تاسو سره ویډیو کې کېنم، نو یم راشه کېنه تاسو سره هم یو ویډیو جوړه کړو. نو خورایي خو هسې هم خواږه وي او بیا د خورایو ماما هم ډېر زیات خوښي، ماماګانې هم ډېر زیات خوښي جي. نو راځو چې د نسیم شاه ټاپک طرف ته. نسیم شاه چې کوم دی هغه له ډاکټر اجازت ورکړی دی چې ته هلکا پلکا ایکسرسایز هم کولی شي، مطلب جیم له هم تلی شي، هلکا پلکا ایکسرسایز کولی شي. هیوی ویټ په لافلال نه اوچته او داسې معمولی پارشلی بالنګ هم کولی شي. پارشلی مطلب دا چې وقفه په وقفه ته بالنګ کولی شي، دا نه چې ته بس ځان خر دغه کې او بس بوټان راواچي او پوره 10 اوره په مخه وکړي یا 4-5 اوره وکړي. نه جي، یو 3-4 اوره ته کولی شي، هغه هم په وقفه باندې او ډېر زور به نه وباسي او ډېر لمبه سټارټ په د نسیم شاه سټارټ خو هم خیر ډېر غټ اوږد سټارټ نه و، خو اجازت یې ورله ورکړی چې لږ ډېر بالنګ ته شروع کړه او ورسره ته مطلب جیم هم کولی شي، ایکسرسایز هم کولی شي. نسیم شاه به ډېر زر ریکور شي انشاءالله. ریکور یې تاسو له معلومه ده، هغه ایشیا کپ کې انجري د هغه راغلی وه، نو هغې نه پس بیا هغه اپریشن وکړو چې د ورلډ کپ نه هم بهر شوی و، چې دا کوم ورلډ کپ په انډیا کې وشو. هغه ورلډ کپ کې هم نسیم شاه د ورلډ کپ حصه نه وه چې ډېر زیات ضرورت یې مونږ محسوسولو جي. نو اوس نسیم شاه له ډاکټر فاینلي اجازت ورکړی دی، ځه ورشه دی وایي زه ځم. نو نسیم شاه له اوس فاینلي اجازت ملو شوی دی جي. ډېر زر به هغه کرکټ له واپس وکړي او نسیم شاه چې څومره هم فینس دي پی اس ال کې به سپیشلی د اسلام آباد یونایټډ د طرفې تاسو ګورئ، ځکه اسلام آباد یونایټډ چې کوم دی هغوی فاینلي نسیم شاه ځان سره ساین کړی دی 4.50 کروڑ روپۍ باندې، که څومره بالکل یا تقریبا 4.50 کروڑ روپۍ باندې نسیم شاه اسلام آباد یونایټډ ځان سره ساین کړی دی. اسلام آباد یونایټډ د طرفه به تاسو نسیم شاه په ایکشن کې ګورئ پر روان پی اس ال کې. نو ما وی تاسو سره د اپډیټ شریک کوم، ځکه د نسیم شاه ډېر زیات غټ فین فالوینګ دي او نسیم شاه هغوی په ایکشن کې کتل غواړي. او نسیم شاه د پاکستان کرکټ ټیم یوه غټه سرمایه هم ده. راتلونکي ټایم کې نسیم شاه یو اهم کردار د پاکستان کرکټ ټیم دپاره ادا کولی شي. د پاکستان کرکټ ټیم کې ښه پرفارمنس په وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم زیات میچز ګټلی شي د هغه د بالنګ کې. نو دا څه معلومات مې تاسو سره شریک کولو په دې ویډیو کې د نسیم شاه حوالې سره. نو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي، خو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، ځکه ډېر ملګري ما له میسج وکړي پرسنلي د نسیم شاه حوالې سره تپوسونه کوي چې نسیم شاه به کله واپس راځي، کله هغه ریکوري شو، علاج کوم ځای له ورسېدو. نو علاج فاینل سټیج کې دی، ډاکټر ولې اجازت ورکړی د هلکا پلکا ایکسرسایز، د هلکا پلکا بالنګ پریکټس. نو هلکا پلکا ایکسرسایز به هغه الریډي شروع کړي، بالنګ به هم هغه الریډي شروع کړي. نو ډېر زر به انشاءالله ریکور شي او د هغه ریکوري کېدل د پاکستان دپاره او د اسلام آباد یونایټډ فینس دپاره د خوشحالۍ خبره ده جي. نو دا یو شاړه غونتې اپډیټس د نسیم شاه حوالې سره په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.